د دې مقابله کې حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ هغه مونږ ته هغه وی چې زه تاسو ته هغه خبره هغه ونه کما چې ټولو نه مخکې الله تعالی مؤمنانو سره کوي. نو صحابه و چې یا رسول الله مونږ ته هغه خبره وکړه چې ټولو نه مخکې محشر کې الله تعالی مسلمانانو سره کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د مسلمانانو نه به الله تعالی تپوس وکړي چې زما دا ملاقات دا تاسو ښه ګڼه، دا تاسو محبوب هغه ګڼه. نو دوی به وي او نو الله تعالی به ورته ووایي چې دا ولې تاسو زما دا ملاقات ولې محبوب هغه ګڼه. نو دوی به ورته ووایي چې رجونا عفوک و مغفرتک، یا الله د دې وجې نه چې ته موږ معاف کړې او د مغفرت د هغې دپاره موږ دا ستا ملاقات دا موږ ښه ګڼو او موږ د دې په تمه باندې وو. نو الله تعالی به ورته ووایي چې وجبت لکم مغفرتي، تاسو له زما مغفرت هغه واجب شو. نو مسلمانانو سره داسې په دغه د محبت چې دی نو خبرې چې الله تعالی مسلمانانو ته محشر کې هغه به وایي چې ای مسلمانانو ای مؤمنانو زما ملاقات تاسو محبوب ګڼه. نو دوی به وایي او نو الله تعالی ورته ولې تاسو دا زما ملاقات ولې محبوب ګڼه. نو دوی به وایي رجونا عفوک و مغفرتک، یا الله ستا عفو او ستا د مغفرت د هغې زمونږ امید و. نو الله تعالی به وایي چې بس ما وبخلی، ستاسو دپاره مغفرت هغه واجب شو. مغفرت د دې دوه صورت دي. یو صورت دا دی چې الله تعالی چاته بالکل عفو وکړي او دوزخ ورته ونه ښیي، او سنې هغه به داسې چې د هغو دوزخ ته به لاړ شي لیکن بیا به ورپسې خپل خپلوان هغه به ځي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور دغه علما دا به ځي او چې د چا چا سره تعارف او پیژندګلوي هغو به د دوزخ د هغې نه به راوکاږي. حدیث کې راځي چې دا دوزخ دا به د مسلمانانو ته یو درخواست وکړي، ورته به وایي چې تاسو چې څوک بیایئ او چا پسې هغه راغلی یئ نو زر زر هغه وکاږئ، زما اور ستاسو د وجې نه هغه چې سوړ شو، هغه ګرمایش هغه چې هغه کم شو. نو دوی به ټول هغه به دغه کې دا راوکاږي. یو کس چې د هغه نه هېڅوک نه خبر هغه به پاتې شي، ولې کلمه به یې ویلې په خپل وخت کې. نو الله تعالی به د هغه نه تپوس وکړي چې ته دا ټول خلق دوزخ نه ووته، دا ته ولې په دوزخ کې؟ نو هغه به ووایي چې یا الله د هغو پیژندګلو والا خلقو، د هغو خپل خپلوانو یو بل سره تعلقاتو، زه یو داسې سړی ما چې زما هېڅ چې دی نو تعلق هغه چا سره نو ما څوک نه پیژني، نو دې وجې نه زه ونه وتمه. نو الله تعالی به وایي تا زه پیژنم که نه، تا کلمه ویله تا زه چې دی نو هغه پیژنم. دی به په خپل قدرت باندې الله تعالی هغه به دی هغه وکاږي. بیا په دغه محشر کې الله تعالی طرف نه به اعلان وشي چې چا چې د چا عبادت چې دی نو کړی زه یې هغو پسې. نو که چا د لات عبادت کړی جو هغه لات پسې به ځي، چا د منات عبادت کړی هغه پسې به ځي، چا د عزا چې دی نو کړی هغه پسې به ځي، چا چې د چا عبادت هغه چې دی نو کړی جو بس هغو پسې هغه به رواني. مسلمانان به ټول یو ځای کې هغه ناست دي، الله تعالی به تجلی چې دی نو هغه وکړي، ورته به وایي چې دا ټول خلق خپل خپل معبودانو پسې لاړه، تاسو ولې چې دی نو ناست یې، تاسو نه ځئ؟ نو هغه به وایي چې موږ چې د چا عبادت کوو نو د هغه په انتظار کې وو، موږ د یو الله د هغه عبادت کړی دی، موږ د هغه په انتظار کې وو. نو الله تعالی به ورته ووایي چې زه ستاسو رب یم. تجلی به ورته داسې طریقې سره وکړي چې دوی به وپېژني چې او دا چې دی نو زموږ رب دی، دا دنیا کې چې موږ وایي چې ټول جهان پیدا کوونکی دی، د ټول جهان د هغې تربیت کوونکی دی، رب العالمین دی، رحمان دی، رحیم دی، غفار دی، غفور دی. دا صفاتو کې الله تعالی دا به خپله تجلی هغه چې دی نو هغه وکړي، نو دوی به ټول په سجده کې ارتاو شي، دوی به ټول هغه به سجده کې ارتاو شي.